استعاذہ د مضراتو جسمانیو نه ده او په دې دویم صورت کې استعاذہ د مضراتو روحانیو نه ده. یعنی څوک به دې جسم ته تکلیف رسوي نو څوک به دې روح ته رسوي، نو پناه به د چا نه غواړي؟ د رب نه به غواړي. قل اعوذ برب الفلق. نبی علیہ السلام ته وایي چې ته ووایه و چې زه پناه غواړم، نو چې پیغمبر علیه السلام په رب د فلق سره پناه غواړي، نو ما او تا به هم د الله نه غواړو پناه. کو څومره شر دي، شرور دي، شرونه دي، د هغې پناه به امن به موږ د الله پاک نه غواړو. دا مختصر روایت دا دی چې نبی علیہ السلام باندې سحر جادو شوی. نو نبی علیہ السلام بیمار و. څوک وایي چې دا شپږ میاشت څلوېښت ورځې و، څوک وایي شپږ میاشتې و، څوک د کاله پورې هم وایي. نبی علیہ السلام بیمار دی، نبی علیہ السلام ته پته نشته څه شل شي ده، خو بس بدن کې سستی راځي او اثر په بدن کې دینی خبرو کې څه فرق نه راغلی. وایي فرشتې راځي د شپې او یو سر ته ودرېږي نو بل خپو ته ودرېږي، یو د بلې نه تپوس کوي چې دې سړی ولې دله څه چل شی دی، هغه وایي بیمار دی. و څه چل شی دی؟ وایي په ده جادو شی دی. وایي چا کړی دی؟ دا لبید بن عاصم او د هغه لونو، دا یو سړی یهودي و یا منافق و. هغه نبی علیه الصلاة والسلام یختی د یو هلک په ذریعه باندې حاصل کړي و، په هغې کې جادو کړی، غوټې وله ورکړې وي او په بیر زروان کې هغه یې ښودلی و. دقه رنګې خوب کې ورته دا خبره راغله چې دا جادو شوی دی او په دغه شان ستنې دي پکې او دغه فلاني کوهي کې دی. نبي علیه السلام سهار پاڅېد، صحابه یې ځان سره کړو او دا 11 آیاتونه راغله او په هغې کې غوټې هم وي 11. کله چې هغه یې راوکړي یوه غوټه یې پرانستله نو نبي علیه الصلاة والسلام بدن مبارک کولاوېده. دا د سحر جادو اثر نو دا صورتونه ویله. قل اعوذ برب الفلق. ووایه پیغمبره پناه غواړم په رب د فلق سبا سره، د سبا چې څوک راولي د هغه ذات باندې. و دا توره تیاره و شپه یې ختمه کړله، رڼۍ راوسته و ستا بدن کې جادو دی، په ستا بدن باندې اثر شوی دی، ته بیمار یې، نو هغه الله نه پناه وغواړه ستا بدن به صفا شي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي، د تمامو شرورو نه هغه پناه غوښتل دي. ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا